زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، الله سبحانه و تعالی 12 میاشتې پیدا کړې دي. په دې 12 میاشتو کې دا اوس چې کومه میاشت ده دا د اسلامی میاشتو دویمه میاشت ده. د اسلامی میاشتو دویمه میاشت ده، اول محرمی بیا سفری. نو دا د سفر میاشت روانه ده. په دې ټولو میاشتو کې الله سبحانه و تعالی خپل خپل خیرونه خودي دي. دا وسنۍ چې کومه میاشت ده دې ته د سفر المظفر میاشت ویل کېږي. دغه په پښتو کې ورته موږ د سفر میاشت وایو. بزرګان فرمایي وایي دې د سفر میاشتې ته به صرف یوازې سفر نه وایي بلکې دوه نومونه ولږدي، یا ورته سفر الخیر وایي یا ورته سفر المظفر وایي. د هغې وجه ده دا ده چې زمونږ پښتنو خاص کر هغه هر یوې میاشتې له خپل نوم ایښودی دی او د هغې میاشتې په مناسبت سره یې په هغې کې څه رسومات او څه بدعات ور داخل کړي دي. د دې سفرې د میاشتې په حوالې سره په پښتنو کې یوه خبره عامه ده چې یاره د سفر په میاشتو کې بدشګوني ده، سپیروالی دی. که چېرې معامله راشي د نکاح په حوالې سره نو خلک وایي یاره د سفر په دې میاشت کې نکاح کول یا واده کول دا وایي پکار نه وي. وجه یې هلکه څه ده؟ وایي ځکه چې بیا په کور کې د هغې د وجې نه جنګ جګړې شروع کېږي، سپیروالی پکې راځي. په دې میاشت کې کور ته زنانه راوستل نه دي پکار. هلکه ولې؟ ځکه چې بیا بیماری کور ته د دې سره راننوځي. په دې میاشت کې کډه وړل کور ته نوي ته نه دي پکار، ځکه دا سپیره میاشت ده. حالانکې د شریعت قانون او مزاج دا دی چې الله سبحانه و تعالی څومره میاشتې پیدا کړي دي دا ټولې میاشتې الله سبحانه و تعالی د مسلمانانو د کارونو دپاره پیدا کړي دي. که چېرې ته یوې میاشتې له داسې نوم ورکې چېرې په دې میاشت کې خو دا چل شوی دی لہذا دا کار پکې نه دی پکار. حالانکې د خیر کار په حوالې سره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی بادروا بالاعمال الصالحه، چې کله یو نیک کار تاسو ته مخې ته راشي نو په هغه نیک کار کې بیا جلدی کوئ. مثلا نکاح ده، نو نکاح یو نیک کار دی چې یو انسان نکاح نه کړي او 2 رکعاته مونځ وکړي نو هغه ته د 2 رکعاتو د مونځ ثواب میلاویږي. او چې یو کس نکاح وکړي او بیا 2 رکعاته نفل مونځ وکړي نو الله سبحانه و تعالی دته د 80 نفل ثواب ورکوي. اوس ته یو انسان منع کې چې ته په دې میاشت کې نکاح مه کوه، دی څومره د لوی خیر نه منع شو، څومره لوی نقصان ده وکړه. نو د شریعت مزاج دا دی چې دا ټولې میاشتې دا د خیر میاشتې دي، دا د کامیابۍ میاشتې دي. هم د دې وجې نه بزرګان فرمایي چې کله تاسو د سفر د دې میاشتې په حوالې سره تذکره کوئ نو د دې سره سفر المظفر وایي. ظفر کامیابۍ ته ویلی کېږي، یعنی د کامیابۍ میاشت، سفر الخیر د خیر او د برکت میاشت. نو دا مزاج چې کوم جوړ شوی دی چې مونږ په میاشتو کې په ورځو کې په زمانه کې د ځان دپاره دا انتخاب کړی دی چې دا بد ده، په دې کې نه دي کول پکار دا کار، نو دا د شریعت د مزاج خلاف کار دی، بلکې دا د جاهلیت کارونه دي. د جاهلیت په دور کې به هم دقې جاهلانو دې میاشتو ته بدې میاشتې ویلې، بلکې دومره بدې میاشتې به ورته ویلې په دې کې به هیڅ قسمه څه کار نه کاو د سفر په دې میاشته کې. او کله ناکله به یې داسې عجیبه کار وکړه چې د سفر دا میاشت به راله نو او د چې څوک ملک به و خان به و لوی سړی به و نو هغه به څه چل کاو، هغه به وي یاره د سفر دا میاشت په دې ټیم کې راله او زما دا کار کول دی اوس مې ضرورت دی، نو د سفر دا میاشت به راواخلو بل ځای ته به یې ویسو او بله میاشت به دې له راوړو. نو روغ د سفر دا میاشتې د الله سبحانه و تعالی چې کوم شیډیولو هغه به ورته بدلاو.
الله سبحانه وتعالى دغه خلقو پرد کی ارشاد او فرمایا انما النسیء زیادة فی الكفر په قانون د الله سبحانه وتعالى کی رد بدل کوي نو دا خو تاسو خو په کوپر کې ورننه وځي الله سبحانه وتعالى هم په دغه سيزونو باندې رد وکړ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راول نو ارشاد او فرمای د خلکو دا کارونه وکړه د سفر په میاش کې سوي نه کول تاسو ته وګدا تاسو څه چل کوي دا خو د مخ کې زموږ یو سیستم را روان دی په هغه باندې مونږ چلیږو د سفر د میاش خالی میاش ته د خیر او د برکت نه خالی ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمای لا عدوى ولا طيرة ولا هم په یو لا سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بدعات او خرافات ختم چې دا بدشګونی نیول سپیرتوب غنل په یو سیس کې دا د شریعت مزاج نه دی په شریعت کې دا خبرې نشته دی سپیرتوب خلق منی یرا په دې میاش کې بلکې ما د خلکو نه اوریدلې دي چې هغه و یرا جارو پکې مو وهاي وې دې سره کور کې سپیرواله راځي په دې میاش کې دا مې اوریدلې دي د جولاګانو دا جالي وې دا جالي پکې ما صفا کوي په دې کې په کور کې سپیرواله بیا راځي حالانکه شریعت خود صفای حکم کوي په صفای سره وکور ته برکت راځي او ته چې یرا کدا چل چرته چا وکنو بیا په کور کې د هغه سره سپیرواله راځي واده پکې مکوي په دې سره کور ته سپیرواله راځي نه دا خبره د شریعت خلاف دي او عجیب خبره مونږه د ځان د پاره هغه توهم پرستی چې ستوي وهم توهمات هغه مونږ ځان له جوړ کړی دي د شریعت قانون خدا دی چې دین بده خدای نزد کې یا به د الله د رسول نزد کې د محمد رسول الله نه نزد کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایا چې زما د کوم دین راولې دی په دې کې د سر نه د بدشګونی تصور نشته دی بدشګونی په دې کې نشته دی سپیرواله په کې نشته دی سپیرواله بستا د وجه ناراضي یو ورځ داسې ده چې ته سحر برن پروت یو د سحر مونځونه کې د ماسپخین مونځونه کې د الله یاد پکې ونه کې نو خامخا ته په ځان باندې هغه ورځ سپیره کړله د جمعې ورځ دی ولې نه خو هغه په تا په ځان باندې سپیره کړل دا د انسان د خپل عمل د وجې نه راځي په عربو کې به دا خبره خورا زمونږ په پښتنو کې هم شته دی چېرې دا بیماری چې کم دی نو د یو کس نه بل کس ته لګي متعدی بیماری چې ورته مونږ وایو بیماری د یو کس نه بل کس ته لګي الګا د پلان کې په ګیلاس کې وبه مسکا دا مرض به درته ولګي پلان کې خواته مکینا دا پلان کې مرض به درته منتقل شي نو دا د هغه فکر سوچ جوړ شوی د جاهلیت سوچ او فکرو د شریعت مزاج سو د شریعت مزاج دا دی چې په بیماری کې پخپل باندې د څه طاقت نشته دی چې دا بیماری پخپل د الله د حکم نه بغیر بل ته ولګي که بیماری لګي نو الله به حکم کوي الله به رسته لګي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته یو کس راغی باندې چې یو اوخو باغې باندې خارخ لګېدلی خارشي اوخو هغه کس نه تاړه دا نور اوخانو سره وی ولې نه تاړه وی حضرت بیا د دې یو اوخ نه د نور اوخانو ته دا خارخ لګي دا بیماری ته لګي رسول الله مبارک ارشاد فرمایا لا عدوى بیماری بلتا خپل نشي لګیږي او د هغه د مطمئنوالي د پاره د اطمینان د پاره هغه ته وی په من نجرب الاول چې ته دا بیماری بل ته لګی نو دا اولنې چا خارشي ک د دې اولنی اوخ نام بل بیماری ورته منتقل شو لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کمزور خلکو د پاره چې اسینه د عقیده خراب شي چې سبا د بل چا سره ناس یو اتفاقی تور باندې اق مرض چې په بل کې موجود و دته ولګید او دی بیا و چې اره د پلان کې سره ناسوم جو هغه مرض را ترا ولګي حالانکه مرض څوک لګي الله لګي نو رسول الله مبارک ارشاد او فرمایا چې لا عدوا بیماری بل چاته نه لګي او دغه فکر د ختمولو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک په ګناه کې اخته نشي
ارشاد او فرمایا چې ته د جزامي شخص نه، جزام دې ته ویل کېږي چې په وجود باندې یو تکلیف راشي او په هغې کې د انسان نه د غوښې لاندې پریوزي. ته د جزامي کس نه داسې تخته لکه ته چې د زمري نه تختی، هغه خواته کېږه ما هسې نه اتفاقي طور تا ته بیماري ولګي او بیا ته وایې چې یاره دا بیماري ما ته د پلانکي نه لګېدلې ده. نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې رد وکړ. دویم رد یې په څه باندې وکړ؟ د عربو دا فکر و چې کله یو انسان مړ شي او څوک یې مړ کړي نو دا مقتول چې کوم دی نو په قبر کې د ده د اډوکې راجمع شي او د دې نه یو پرنده جوړه شي او دا بیا ګرځي د مقتول چې څومره ورثه دي د هغو کورونو ته ځي او هغو ته اواز کوي چې زما دا بدل تاسو اخلی او که نه اخلی. نن سبا زمونږ هم دا یو عقیده جوړه شوې ده د کمزورو مسلمانانو چې یاره کارغه د چا کره راشي و یاره که کارغه په کور باندې کېناسته جو د دې په کور کې به الک پیدا کي. دا قیسې یي که نه ښه په پلانکي ځای کې سپي غاړه راښکو ده یو بیا به کم طرف ته چې مخ وجو هلته کې به مړی کي. دا قیسې خلک کوي که شریعت یکسر دا څیزونه مسترد کړه چې د شریعت مزاج دا نه دی دا توهمات چې دا چل وشي او هغه چل وشي. یاره پلانکۍ ښځه چې زمونږ کره راغلې ده جو بس خیر ښه ورځ هم نه درېدلې، پلانکي ځای ته چې مونږ کډه وړې ده جو بیا هم ښه ورځ نه درېدلې. دا د شریعت مزاج نه دی. د شریعت مزاج دا دی چې ته به په الله سبحانه وتعالی باندې توکل کې. مشره لور ده نو هغې پل واغسته، پل چې پل واغسته زمونږ یو زنانه راغلی و یاره مفتي صاحب لور دې پل واغسته او تا اوسه ککوړي ونرغړول، پل واغسته او تا اوسه ککوړي ونرغړول. ما دا د څه دپاره رغړئ؟ وایي دا د دې دپاره رغړئ چې دا ککوړي اوسه ورغړی نو بیا دا ماشومه زر پل اخلي او زر زر ځي. اوس د ککوړو د پل سره څه تعلق دی؟ د ګرځېدو سره څه تعلق دی؟ دا زمونږ توهمات دي چې مونږ خپل ذهن ته ورچولي دي. د شریعت مزاج دا نه دی. د سفر په دې میاشته کې یو بله عجیبه خبره خلک دا کوي که کاڼی غزاري نه وایي کاڼی په مزه باندې غزار که هسې نه لاندې د پیریان مړه شي لکه پیری داسې لیونی دی چې راځي او د کمر د لاندې سرک دي تا ته که کټ چرته په زوره باندې ږدي وایي کټ په مزه کې ده هسې نه لاندې د پیریان زخمي نه شي. دا توهمات دي، دا توهم پرستی ده. کله چې د انسان دماغ کمزوري شي او په هغه باندې بوج راشي نو د هغه ذهن ته مختلف قسمه خبرې راځي. که لږ نقصان یې وشي نو بیا هغه څه وایي یاره دا خو د پلانکي سره زما معامله راغلی ده کیدای شي چې پلانکي رامندې څه کړي. که لږ څه نقصان ورسیږي نو دی وایي یاره پلانکي رامندې کوډې کړلې او تعویض یې رامندې کړی. دا توهم پرستی ده. بېشکه دغه شی هم کېږي. بعضې شرپسند عناصر داسې وي چې د هغه په چا باندې عزت پرزو نه وي او هغه هره حربه استعمالوي د خپل ورور د خپل خاندان د یو فرد د شرمولو او د بېعزته کولو دپاره. خو هر یو شی داسې نه وي، هر یو کار داسې نه کېږي. بعضې څیزونه به په دنیا کې خو خامخا په تا باندې راځي. بیماري به رامندې هم راځي، سختي به رامندې هم راځي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څیزونو نفي فرمایلی ده. بلکې په یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي، حدیث قدسی ده چې یؤذین ابن آدم ما ته سخت تکلیف را کوي یسب الدهر، دې زمانې ته کنزل کوي، زمانې ته کنزل کوي. او الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي وانا الدهر، او زه په خپله زمانه یم. بني آدم را ولګي زمانې ته کنزل وکي. یره د جمعې دا ورځ چې کومه نو ډېره لنډه او تنګه ورځ وي. د چا نه تپوس وکړي هلکه د جمعې په ورځ باندې زما څه ضرورت دی او پلانکي ځای ته لاړ شو، سفر پکې وکړو. یاره د جمعې ورځ ده او لنډه او تنګه ورځ ده. ولې هلکه د جمعې ورځ ولې؟ جمعې ورځ خو برکتي ورځ ده، د هفتې سرداره ورځ ده، ته ولې په دې کې کار نه کوې؟
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا یوزینی ابن آدم ما ته تکلیف را کوي بنی آدم په څه باندې چې د زمانې ته کنزل کوي. بعضې وخت کې ډېر شی کسانی که نه هغه زمانې ته ژوند دي داسې کم ژوند ته دي داسې وکم ژوند څه دی زمانه ده که نه تا زمانې ته کنزل وکړه. الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي دې سړي ګوره زمانې ته کنزل ونه کړه دې سړي ما ته کنزل وکړه. ولې زمانه چا پیدا کړې ده؟ د زمانې دا اړول راړول شپه ورځ راوستل بدلول دا څوک کوي؟ دا الله کوي. نو الله تعالی وایي دې سړي زمانې ته کنزل ونه کړه دې سړي ما ته کنزل وکړه. لہذا توهم پرستی به نه کوئ.